علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو پښتنو، کوم ځای چې الله مهاد و آباد لري، زما د پښتنو لیډرانو په خدمت کې او د پښتنو مذهبي لیډرانو په خدمت کې اوسو گزارشات کوم. خبردار چې د پنجاب پولیس او پولیس دواړه په موضوع کې دی او د پښتونخوا پولیس تباه دی او پولیس تباه دی. د پنجاب چې د اټک نه پیورو زینو هغه لاس ته چې کم دی، هم جماعت محفوظ دی، هم مدرسه محفوظ ده، هم عالم محفوظ دی، هم تاڼه محفوظ ده. او چې د اټک نه راپورې زینو د ګلي ګلزار وطن د وسایلو خوره، د ننګ او د غیرت خوره چې کم دی، هم په وینو باندې لمبیږي سار او ماښام، یا د پولیس په جامه کې، یا د ولس په جامه کې، یا د سیاسي لیډر په جامه کې، یا د یو ښکلي عالم دین په جامه کې. عزتمندو، موږ له سوچ پکار دی. په یو ریاست کې په یو 100 کیلومتره پس چې کم دی، هلته هر څه عزت محفوظ، ژوند محفوظ، تاڼه محفوظ، جماعت محفوظ او کاروبار محفوظ دی. او لږ دی خوا چې کم دی ټول هر څه برباد دي. عزتمندو، وجه داره چې مونږ کې اتفاق نشته دی. ټول لیډرانو له متفق کېدل پکار دي. علما کرام ته مې دا خواسته چې دا خبره دا وړاندې کې په دې متفق شه چې دا خپله خوره د ننګ او د غیرت د خپل قام او په ولس باندې لږ ودرېږي چې مونږ او تاسو یو شو. مونږ او تاسو د خپلې خاورې دپاره، د خپل قام دپاره څومره قربانۍ زموږ نه کیدی شي. زموږ د دې خاورې دپاره زموږ مشرانو څومره قربانۍ تېرې کړې دي، څومره وینې تویې کړې دي، څومره جاني او مالي نقصانونه زموږ شوي دي. عزتمندو، نن کو مونږ او تاسو د دې دپاره راپا نسېدلو، د دې ځمکې به مونږ او تاسو باندې حق دی د امن. کو د باجوړ مري، کو هغه د ډیر اسماعیل خان مري، کو هغه د ثوابې مري، کو هغه د مردان مري، دا ټول مونږ او تاسو یو پښتانه یو. ولې پښتونخوا کې نن ژوند ګران دی؟ ولې پښتونخوا کې نن ژوند کول مشکل دی؟ ولې زما او ستا پولیس ته هغه څه نشته کوم چې د پنجاب پولیس ته میلاویږي؟ زما او ستا د پولیس د تپوس څوک نشته دی. د پنجاب پولیس مزې کوي. ولې مزې کوي؟ عزتمندو، دې دپاره ټول سیاسي مذهبي لیډران راجمع کېدل پکار دي. د ریاست نه دا خپل حق د دې خاورې غوښتل پکار دي. الله هم خوشحاله آباد لري.